أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین. نن بیا د یو اهم موضوع سره چې د ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د ماشومانو د نفسیاتي مسایل، د هغې علامات او تشخیص، دا زمونږ د ننني ټاپک چې دی نو موضوع ده. دا ټاپک چې دی ستاسو مخې ته چې دی په دې خپل دغه تاسو سره شیر کوو. د ماشومانو چې دی څه داسې مسایل دي چې هغه د هغوی په تعلیمي کیریر باندې ډېر زیات بد اثر غورځي او ماشوم چې دی د یو مولجن د یو مصیبت شکاري. ورسره والدین هم فکر مني او مدرس یا استاد چې دی هغه هم نه پوهېږي چې ماشوم په تعلیمي سرګرمو کې یا په ده کې ولې هغه شانې سنالي او د هغه ریزلټ ولې چې دی نو متاثره دی. نو نن موږ ګورو چې د دې لپاره څه اقدامات پکار دي او څه چې دی د دې علامات دي او تشخیص به یې څنګه کوو. بیا که چېرې دا ویډیو طوالت لرځي نو په دویم کې بیا موږ انشاءالله د هغې حل طرف ته ځو چې کله تشخیص وشي نو د دې مسایلو حل به شي، طریقه کار به شي. هر طالب علم چې دی د مختلف قسمه کورونو نه راځي، د هر کور ماحول او حالات چې دی د بل ماشوم نه بدلي، جدایي. لہذا دا جایزه ډیره زیاته ضروري ده چې ماشوم د کوم قسم کور ماحول سره وابستګي لري، د هغې مثبت یا منفي اثرات په ماشومانو باندې ظاهریږي د هغه کور د ماحول. لہذا دا جایزه ډیره زیاته ضروري ده ځکه چې د ماشوم په رویو کې به مختلف والی خامخا د داسې وړوکي د نورو وړو نه چې کوم تا نفسیاتي څه مسله دا معلومول ضروری دي او دا د استاد دپاره ډېر زیاته لازمي ده چې هغه د هر ماشوم خانداني پس منظر چې دی هغه لازم معلوم کړي، د هغې تحقیق وکړي. دغه شانتې چې کوم سکول ته نوی ماشوم بل سکول نه راشي نو هغه لپاره لازمي ده چې د هغه ماشوم سابقه د سکول ریکارډ چې دی هغه وګوري، د هغې نه ځان خبر کړي. د دې نه علاوه ورسره کریکټر سرټیفیکیټ سره سره د هغه دغه شانتې چې دی کریکټر د هغه ناسته ولاړه دغه چې دی د هغې خامخا جایزه والي او معلومه کړي چېرې د هلته سابقه ریکارډ څنګه و. دغه شانتې چې دی د والدینو سره چې دی روابط ډیر زیات لازمي دي. د داسې قسمه ماشوم مکمل تفصیلات چې دی د والدینو نه استاد ته میلاویدی شي، خو د هغې دپاره دا لازمي ده چې د استاد د والدینو سره مثبت او ښه د اعتماد تعلقات دي. نو د هر مدرس دپاره دا لازمي ده چې د والدینو سره د تعلق او د اعتماد تعلق خصوصا دا لازم ساتي. په هغه به د ماشوم په ډیرو مسلو کې چې دی په حل کولو کې د استاد چې دی نو مدد کوي. دغه شانتې دا به معلوموي چې د دې ماشوم نفسیاتي مسایل د څه قسمه دي، کوم نوعیت دی. نو دا به دې معلوموي، هغې به دې بیا مخې ته چې دی نو دغه کوي د دې ماشوم مسایل حل کوي چې تر څو نوعیت او وجه او نه یې معلومه کړي نو دې مخې ته د ماشوم دا مسایل نشي حل کولی. د یو عام تجزیه چې شوې ده د هغې نه څه داسې نفسیاتي رویې چې دی د هغې نشاندهي شوې ده چې د هغې نه د ماشوم نفسیاتي مسایل چې دی هغه معلومیږي. نمبر 1 هغه مونږه دا هغه علامات دي چې دا به ته په یو ماشوم کې چې کله وینې نو دا ته محسوسه کا چې دا ماشوم څه د نفسیاتي مسلې شکار دی. نو بیا به حل طرف ته رستو ځو. اول دا علامات دا چې دی ځان سره نوٹ کول پکار دي. نمبر 1 دی به په اجتماعي سرګرمو کې حصه نه اخلي. د ده به لومبنی نښه دا چې دی به الګ تلګ بس اوسېدل غواړي، ځان له د یوازې به خوشحالي او دی به څه قسمه شیرینګ نه کوي او نه به هغه خوشحاله ګڼي. که ته دی په څه اجتماعي عمل کې ګروپ ورک کې یا په دې کې کینی نو دی به په هغې کې هم بیا د الګ تلګ رویې کوشش کوي، د ځان لوالي کوشش وکړي، اجتماعي کارونو کې به دی بالکل دلچسپي نه لري. او د دې رویو بل نقصان به دا وي چې د ده سره به یو ماشوم چې دی نو
ناستا نه غواړي، یعنی د سره په ډیسک کې ناستا یا د سره مرګیتیا چې دی باقي چې دی نو باقي واړه به نه غواړي. بل څلورمه نښه به دا وي چې د ده به دوستان ډېر زیات کمې د دې وړکي، او بلکې حتی چې داسې هم کیدی شي چې د ده بالکل دوست واړوي نه، دی به بالکل ځان له یوازې. بل پنځم علامت دا دی چې دی کومه غوسه کوي یا چړچړاپن ورته موږ ویلی شو دا کوي، یا د هر شي نه بس بیزاره او د هر شي کې عدم دلچسپي، نو په دې اظهار کولو کې به دی څه شرمیږي هم نه او دی به څه یره هم نه کوي، دا به تا ته ښه ښکاره دی د دغې بیزارۍ خپل اظهار کوي او به ته معلومیږي به تا ته چې یاره دی بس د دې څیزونو سره دلچسپي نه رالي، د ده د ټولې ناستې ولاړې نه به ښه په اسانه تا ته معلومیږي چې دی د هر شي نه بیزاره دی، د هر شي نه چې دی څه ځان له غونته کې دی غیر دلچسپ دی. بل دا چې دی به په تعلیم باندې به د ده توجه ډېره زیاته کمه وي، د ده به کلاس ورک چې دی به متاثر وي، د ده به چې دی نو هوم ورک چې دی به متاثر وي، دا به دی په ښه طریقې سره نه کوي. نو د هغې نقصان دی چې اکثر استاد چې دی نو بیا په دې کې څه چل کوي، وال کوي یا قاریږي ورته، نو مزید دا څیز خرابۍ ته ځي. نو د دې علاماتو ښکاره کېدو سره به ته چې دی کوشش کوئ چېرې د دې حل څه دی، نو هغه حل طرف ته هم انشاءالله موضوع چې حل به د دې صحیح. خو اول دا علامات پیژندل دي چې تشخیص وشي چې دا ماشوم د نفسیاتي څه قسمه مسلې شکار دی. د داسې ماشومانو به چې دی ختم عموما خرابي، دا به لکه چې دی ځان سره نوټ کوي چې د داسې ماشومانو خط به چې دی ابه ښکلې نه وي ابه ګنده وي. بل د ده په کار کې به بې ترتیبي، ربط به پکې بالکل نه وي، کلي دا به هم بې لینه غونته کي، که نور کار یې نه به هم ګډوډي، ربط او ترتیب به د ده په کارونو کې بالکل نه وي. نهمه وجه به دا چې یا علامت ورته موږ ویلی شو ابه دا چې دی به په کیل کود کې یا هم نصابي سرګرمۍ چې دي په هغې کې به د دوی څه بالکل د صفر برابر وي. دی به څه قسمه په دې څیزونو کې څه شوق او مینه بالکل نه لري، نه دی په دغه کې چې دی نو په ګیم کې به داسې شوق لري، نه به په تقریر کې ایساغلي، نه نغمو کې، نه سب چې څوره لکه دغه نه علاوه چې زمونږ کم د تدریسي عمل نه بار کم نصابي سرګرمۍ دي، هم نصابي سرګرمۍ هغې کې به دی بالکل بل چرکره حصه نه اخلي. او دا شانتې که څه تعلیمي یا تفریحي دغه منعقد شي یا کیل د سکول نه واړه بار ځي، نو ته به ګورې چې دی به د هغې نه هم ځان بچ کوي، دی به په اجتماعي کارونو کې یا په لبو کې په دې کې به بالکل حصه نه اخلي او هر وخت به دی افسرده د ده په موډ کې به چې دی نو خندا یا د ده په موډ کې به چې دی نو داسې خوشحالي دا به بالکل تاسو نه محسوسوئ، یعنې بس دی به بالکل چې دی نو په هر وخت په تندي 12 د ده بجا وي. نو دا ټول خبرې چې دي د دې شاته څه ریزنز دي، دا خو علامات دي چې دا علامات کله په یوړو کې ښکاره شو نو ته پوه شو چې دی نفسیاتي مسلې شکار دی. اوس د ده نفسیاتي مسله حل کول معلومول دا چې دی نو دا یو اهم څیز دی. انشاءالله په بل ویډیو کې به مونږ د دې نفسیاتي مسایلو وجوهات به هم معلومو چې وجې څه کیدی شي او بیا د هغې حل څه دی، دا به چې دی نو انشاءالله زموږ د نیکسټ ویډیو چې دی نو دغه وي ټاپک یې نن لپاره دومره پوره وه. نو ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.